अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير इस आयत का तर्जुमा है कि और हर एक के लिए एक मतमय नज़र है जिसकी तरफ چې د هر چا یو مطمئ نظر وي چې د هغې په لورې مخ اړولی وي پس په نیکیانو کې د یو بل نه وړاندې شئ تاسو چې هر چېرته یې الله مو به راغونډ کړي او یو ځای ته به مو راولي یقینا الله په هر څیز باندې دایمي قدرت لري په دې آیت کې الله پاک یو داسې حکم ارشاد فرمایلی دی چې د جماعت د هر فرد د هر قسمه ترقۍ دپاره ضروري دی یعنی هره داسې ترقي چې د الله د رضا د حاصلولو وسیله جوړیږي او هر هغه تن چې د مسلمانۍ دعوه لري هغه نه یو حقیقي مسلمان جوړی دې نه علاوه دا په مجموعي لحاظ د جماعت د ترقۍ دپاره هم ضروري دی او هغه حکم دا دی چې د یو حقیقي مسلمان د یو حقیقي مؤمن او د حقیقي مؤمنینو د جماعت مطمئ نظر پکار دی چې دا وي چې په نیکیانو کې د وړاندې شي یعنی الله پاک فرمایي چې دنیا کې چې کم په کرونو او اربونو خلک اوسیږي په هغوی کې هر څوک د ژوند یو مقصد لري چې د حاصلولو کوشش هم کوي څوک یو مقصد پسې شوي وي او څوک د بل مقصد ترلاسه کولو کوشش کوي کم خلک چې په بدو کارونو اخته دي هغه هم یو مقصد لري چې نتیجه که هر څومره هم بده وي او نورو خلکو ته پکې نقصان هم رسي خو د حاصلولو کوشش دوی بیا هم کوي د مثال په طور یو غل دی چې د ورځې یوه لویه برخه په دې منصوبه کې تیروي چې د شپې به چرته او څنګه غلا کومه یا بیا ډاکوان دي هغوی هم د ډاکې اچولو د خپل مقصد د حاصلولو دپاره منصوبې جوړوي بعض خلک د نیکۍ او د مذهب په نامه هم د ظلم نه خپل مقصد جوړ کړي او بیا د دې لپاره منصوبې جوړوي معصومو ماشومانو له د دې تربیت ورکوي پیسه او وخت پې لګوي
د ماشومانو ذهنونه د مودو د تربیتونو په نتیجه کې د سوچ او د پوهې نه خالي کړي وي او بیا د داسې ماشومانو په ذریعه دوی خودکش حملې کوي او د ترهګرۍ د داسې حملو په نتیجه کې د ګڼ شمېر معصومو خلکو د بېګناهو خلکو ژوند ضایع کوي. بدقسمتي دا ده چې دا وخت دا ظلم کوونکو کې اکثریت د هغه خلکو دی چې ځان ته مسلمان وایي. عمده خلک دي چې د مذهب په نامه دا ټول فتنه او فساد ظلم او بربریت روان کړی دی او د بېګناهو خلکو ژوند سره دوی لوبې کوي. دوی د اسلام ښکلی تعلیم بدنامه کړی دی. مسلمانان یې بدنام کړي دي. هغه مسلمانان چې خدای پاک ورله په خپله مقصد دا ورکړی و چې په هر قسمه نیکۍ کې د وړاندې کېدو کوشش خدای پاک ورله مقصد په خپله دا ورکړی و چې په هر قسمه نیکۍ کې د وړاندې کېدو کوشش وکړي. دلته مقصد صرف د یو قسمه نیکۍ حاصلول نه دي بلکې د هر قسمه نیکۍ کول او په هغې کې ترقي کول پکار دي چې ستاسو مقصد وي. ستاسو دا مقصد د الله پاک طرف نه مقرر کړی شوی دی. حقیقي مسلمان به تاسو ته هغه ویل کېدی شي چې د هر قسم نیکی کول او د هغې د حصول او د هغې حصول د ستاسو مقصد شي. الله پاک فرمایي چې لکل وجهة هو مولیها، یعنی د هر چا یو مقصد وي چې مخې د هغې په لور اړولی وي. د وجهة مطلب د لاره، طرف، اړخ. طریقه هم د دې یو مطلب دی او بل مطلب د یو مقصد حاصلول هم دی. پس د یو مومن دپاره دا یو شرط دی چې مخ هغه طرف ته واړئ په هغه لور د خپل نظر کې چې د کم حکم ورله الله ورکړی دی او بیا دا نه چې صرف د نظر په هغه لور کې بلکې په کم لورې چې نظر دی هلته کېدی شي چې لارې هم ډېرې وي نو بیا په هغو لارو کې د هم هماغه لاره خوښه کړي چې د کم حکم الله ورکړی دی. او بیا دا نه چې بس لارې بیا مونږ ته نو په پټو سترګو دې پرې روان شي بلکې په هغه لارې د تګ وجه د یو مقصد حصول دی او دا مقصد هغه دی چې موږ دپاره الله مقرر کړی دی، یعنی فاستبقوا الخیرات. مطلب دا دی چې صرف دا نه چې نیکیانې دې وکړی شي بلکې د نیکیانو معیار دې هم اوچت کړی شي او په دې نیکیانو کې د یو بل نه د وړاندې کېدو کوشش هم پکار دی. او بیا صرف دا نه بلکې چې کم خلک کمزوري دي او شاته پاتې شي نو کوشش دا پکار دی چې هغوی دې هم ځان سره مخکې راوستی شي. یعنی یو مومن د جماعت ترقی هم هر وخت په نظر کې ساتي. نو یو حقیقي مومن هماغه وي چې په خپله ترقي کوي نو د جماعت د نورو خلکو د ترقۍ دپاره هم کوشش کوي. د نیکۍ په لاره کې هغوی هم ځان سره شاملوي. کوشش کوي چې هغوی ته د هم موقع ملاوي شي، هغوی هم مخکې شي او د جماعت د ترقۍ پایه دی داسې مدام مخ په وړاندې بیا روانې وي. جماعت احمدیه هغه جماعت دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رښتوني عاشق یعنی حضرت مسیح موعود علیه السلام سره د خپلې وابستګۍ په وجه د هغه خیر خورولو دپاره قایم شوی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ځان سره روړی و.
जमात अहमदिया په دې کې حقوق الله هم شامل دي او حقوق العباد هم. के आशिक सादिक के साथ عبادتونه هم پکې دي او د مخلوق یعنی د کل عالم انسانیت خدمت هم، ځکه چې الله پاک رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کل انسانیت د پاره د رحمت په تور را لګلی وو. د انسانیت خدمت هم د نیکیانو او د رحمت د خورولو په ذریعه کې دی شي. دا مخکې چې کوم مثال ما ورکړی وو د هغه خلکو چې په بدیانو اخته دي او د دې لپاره د ماشومان او د دې لپاره ماشومان له تربیت ورکوي، نو دا د انسانیت خدمت داسې د ماشومانو د ژوند ضایع کولو یا د هغوی په ذریعه خودکش حملې کولو نشي کېدی. د بمونو او د توپو په ذریعه او په جنګونو او فسادونو د انسانیت خدمت نشي کېدی. نن په ټوله دنیا کې صرف جماعت احمدیه ده چې من حیث الجماعت دنیا ته د رحمت للعالمین د رحمت نه برخه ورکولو او د نیکیانو د خورولو لپاره هره لحظه کوشش کوي، او کوشش دا هم دی چې د دې کار حق دی ادا شي. دا کوشش د اسلام ښکلی تعلیم د اسلام پیغام دنیا ته د ورکولو په ذریعه هم کیږي او د قرآن د اشاعت او د دنیا مختلفو ملکونو او د علاقو په ژبو کې د دې د ترجمو او بیا د هغو ترجمو د خورولو په ذریعه هم دا کوشش روان دی. دنیا ته د اعلی اخلاقیاتو او د مینې او د محبت درس ورکول هم د دې کوششونو یو حصه ده. د انسانیت خدمت د هسپتالونو د قیام په ذریعه روان دی او لرې لرې ځایونو کې د تعلیم د وسیلو نه محرومه خلکو له دا وسیلې ورکول او بیا هغوی کې د نیکۍ د ادراک صلاحیت پیدا کول هم د انسانیت د خدمت یوه برخه ده. او د ټولو نه زیات دا کوشش د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنډې د لاندې د خلکو نه د یو واحد خدای منونکي جوړولو په ذریعه کیږي. پس د جماعت احمدیه مشن څه معمولی مشن نه دی. د بیعت وعده چې کومه مونږه د زمانه امام سره کړې ده هغه څه معمولی وعده نه ده. د دې پوره کولو دپاره موږ ته پکار ده چې زمونږه مطمع نظر د هماغه وي چې کوم موږ دپاره الله مقرر کړی دی. د دې لږ ډېر وضاحت ما وکړو چې د الله د رضا د حصول لپاره په هغو لارو تګ پکار ده چې د الله طرف ته انسان بوځي. په دې لارو هم لکه څنګه چې شیطان ویلی وو هغه مخې ته راتلی شي او کوشش به د هغه دی چې مونږ د نیکیانو نه پاتې کړي. د نیکیانو د معیار اوچتولو په لاره کې به خنډان ودرئ. خو د زړه نه چې د اهدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم کومه دعا راوخیږي نو هغه به د شیطان دا کوششونه همیشه ناکامه کړي او یو مومن به همیشه د نیکیانو بلندۍ ته ځان رسوي او د خیر امت کېدو اعزاز به تر تله عمدته حاصلیږي. پس دې دپاره زموږ د جومات هر مشر کشر ښځه ده که سړی ماشوم ده که بوډا پکار ده چې کوشش وکړي. هر قسمه نیکي پکار ده چې موږ خپله کړو چې الله کوم مقصد موږ دپاره ټاکلی دی هغه دې موږ ته ترلاسه شي. او زموږ کوششونه همدې دپاره د زموږ کوششونه وي. الله پاک چې په قرآن کریم کې یو مومن ته د کومو نیکیانو کولو حکم ورکړی دی په هغو کې یو انفاق فی سبیل الله یعنی د الله په لاره کې د مال قرباني هم ده. مالی قرباني هم هغو مقاصدو دپاره ضروري ده چې د کومو ذکر ما مخکې کړی دی یعنی د اسلام خورول او د انسانیت خدمت. د جماعت احمدیه تاریخ ګواه دی چې په تیرو په باندې 100 کالو نه د جماعت خلک د دو مقاصدو دپاره
مسلسل د مال قرباني تعالیٰ نے جو قرآن کوي لګیا دي. دا نیکی او دا قرباني د جماعت د پاره حکم دیا ہے یو داسې د اعزاز خبره ده چې پردي هم ورته ګوري نو حیرانه او پریشانه شي، ځکه چې هغوی د دې خبرې فهم او ادراک نه لري چې د دې شاته کومه جذبه ده. میں نے پہلے ذکر کیا ہے. یقینا دا روح په یو احمدي کې ځکه پیدا کیږي چې هغه د خدای د حکم مطابق د انڈیا کی تاریخ گواہ ہے فاستبقوا الخیرات نه د خپل د ژوند مقصد جوړ کړی دی. تقریباً 125 سال سے ان مقاصد کے حصول کے لیے پس نن په دې ځمکه صرف احمدیان دي. تاسو یې یہ قربانی چې د کنتم خیر امتن اخرجت للناس رختیا کوونکي یې او فاستبقوا الخیرات مو هم قایم کړی دی، یعنی په دې لاره د تک کوشش کوئ. وہ حیران اور پریشان ہوتے ہیں تاسو یې چې د نیکیانو د حصول کیونکہ ان کو اس بات کا فہم و په دې لاره مدام مخ په وړاندې تلو د جماعت د ترقۍ او د اسلام پیغام د دنیا په ګوټ ګوټ کې د خورولو دپاره خپل ژوند، مال، وخت او عزت قربانولو له هر وخت تیار یې. فاستبقوا الخیرات کو بنا. بس آج روئے زمین پر یو دشمن او یو طاقت هم د احمدیت طریقې ودرولی نشي انشاءالله. تر څو چې موږ کې د فاستبقوا الخیرات روح قایم دی نو یو حکومت یا یو ګروه هم زموږ د ترقۍ رفتار کې څه کمی نشي راوستی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ریښتوني عاشق د منلو په نتیجه کې نیکیوں کے حصول د بڑھتے چلے جانے اسلام د نشاط ثانیه کومه واده چې موږ کړې ده نو دا واده به انشاءالله موږ کې د نیکیانو کې د یو بل نه د وړاندې کېدو جذبه هیڅ چیرې هم کمه نه کړي. کوئی دشمن کوئی طاقت جماعت احمدیہ کی ترقی کے راستے میں په نیکۍ کې د وړاندې کېدو دا جذبه او د قربانۍ دا روح چې موږ ګورو نو حیرانېږو. کی رفتار کو زه هم حیران شم چې دا څنګه خلک دي، روک نہیں سکتا کم نہیں کر څنګه قربانۍ دي چې دوی کولو ته تیار دي. خیرات کی روح قائم دا هغه خلک دي چې په روڼ تندي نیکیانې کوي جس او استقلال سره په دې لاره قایم دي. عام کی نشت ثانیہ کا حصہ بننے کا د حضرت مسیح موعود علیه السلام جماعت ته الله پاک داسې مخلصین عطا کړي دي نیکیوں میں آگے بڑھتے چلے جانے کی روح کو چې ښه په مستقل مزاجه دا قربانۍ کوي. نیکی میں آگے بڑھنے کا جذبہ اور قربانی کی روح کو دیکھ کر دوی د فاستبقوا الخیرات په حقیقت باندې پوه دي. میں بھی حیرت میں ڈوبتا ہوں. د استباق مطلب دی والے کیسے کیسے قربانیاں کرنے والے مدام مخ په وړاندې تلل او د دې دپاره مسلسل کوشش کول. اور استقلال کے ساتھ دا استباق دا مخ په وړاندې تلل موږ ته د جماعت په خلکو کې د مختلفو نیکیانو په صورت کې ښکاري. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں، آپ کی جماعت میں عطا فرمائے ہیں. په دیو کې لکه څنګه چې ما ویل یوه نیکي د مال قرباني هم ده. قربانیاں کرتے د الله په فضل هر کال جماعت د دې مقصد دپاره قرباني کوي. حقیقت کو سمجھ په دې قرباني کوونکو کې نوې احمدیان هم شامل وي او زاړه هم، غریبانان، د متوسط طبقې خلک او مقابلتاً مالداره خلک هم پکې وي. اور اس کے لیے کوشش کرتے چلے جانا. چاله چې هم د مالی قرباني احساس ورکړی شي نو هغه بیا په دې نیکۍ کې د مخکې کېدو کوشش کوي. په دې کې که څه کمی دی نو د احساس ورکوونکو طرف نه دی. د جماعت د خلکو په اخلاص او وفا کې د خدای الله په فضل هیڅ کمی نشته. قربانی کرتی ہے. ان میں نئے شامل ہونے والے احمدی بھی ہیں اور پرانے احمدی بھی ہیں. د جماعت ګڼ شمېر خلک لکه څنګه چې ما وویل کمه آمدني لري نو ځکه قرباني کوونکو کې هم اکثریت هم د دوی دی. دوی خپل ډیر ارمانونه حاجتونه یو طرف ته کي او په مالی قربانۍ کې برخه اخلي. اگر کمی ہے تو احساس دلانے والوں
की तरफ से कमी है। بېشکه بعض پکې داسې هم دي چې مالي فراخي لري، دوی هم ډېرې لویې قربانۍ کوي، خو د دوی نورو قرباني کوونکو په نسبت د داسې خلکو د تعداد او د قربانۍ معیار کم دی. जैसा कि मैंने कहा कम आमदनी वालों की है, इसलिए कुर्बानी करने वालों की अक्सरियत थी. دا وخت د غربي ملکونو احمدیانو ته الله مالي لحاظ سره ډېره فراخي عطا کړې ده، یا مونږ دا ویلی شو چې د دو ملکونو کې د احمدیانو د اکثریت حالت الله په خپل فضل مخکې نه ډېر ښه کړی دی. ډېر څه یې هغوی ته عطا کړي دي. دوی ته پکار ده چې صرف په خپلې قربانۍ د نظر نه کوي، یعنی صرف خپل د قربانۍ په پیسو د دوی مطمئن نشي، بلکې دا دی وګوري چې کومه قرباني دوی په وروسته کال کړې وه، سخت کال هغې نه وړاندې شوي دي او که نه، او که نه دي وړاندې شوي نو بیا د فکر مقام دی. لکه څنګه چې ما وویل چې عموما احمدیان د مسابقت په روح پوه دي او دې دپاره کوشش هم کوي. په جومات کې د مستقل چندو نه علاوه د مختلف قسمونو تحریکات هم روان وي. په دې تحریکاتو کې هم د جومات خلک ډېرې قربانۍ کوي. دیو کې بعض د مقامي جوماتونو د ضرورتونو دپاره وي. بعضې پکې چېرته د یو ملک د قومي سطح د جومات د منصوبې دپاره وي. بعضې ملکونو کې مرکزي طور باندې د جوماتونو د تعمیر یا د داسې نور قسم منصوبو باندې کار روان وي. نو داسې قسمه ضرورتونو خرچې په مستقل چنده نه پوره کیږي. نو د مستقل چندو نه علاوه هم د جومات خلک بیا ډېرې زیاتې قربانۍ کوي. په دوی کې یو لوی اکثریت د داسې خلکو دی چې قربانۍ کوي. دلته د یو خبرې وضاحت هم زه کول غواړم چې د تحریک جدید او وقف جدید چندې ټولې مرکزي چندې دي. یعنی دا چندې د مقامي یا د قومي سطح په منصوبو نه خرج کیږي. بعضو غریبو ملکونو کې دا چندې هلته که ایښودلې شوي هم دي، نو بیا هم د دوی استعمال د هغوی په ثوابدید نه دی، بلکې د خرج نه مخکې هغوی د مرکز نه اجازه اخلي. نو بعضې وخت د بعضو مالدارو ملکونو د خلکو په ذهن کې دا خبره راشي چې که دا مرکزي چندې دي او په مونږ خرج کیږي هم نه، نو بیا مونږ ته څه ضرورت دی چې د دې په راټولولو کې دومره په جذبې برخه اخلو. دوی سوچ کوي چې زموږ هم خپلې منصوبې دي، یعنی لکه څنګه چې ما ویل چې د مقامي او د قومي نوعیت منصوبو باندې هم کار روان وي. نو دوی دا خیال کوي چې ښه به دی چې مونږ مخکې د خپل د ملک منصوبو باندې نظر وکړو او هغې دپاره چنده ورکړو. نو لومړۍ خبره دا ده چې که د الله د رضا دپاره تاسو قربانۍ ورکوئ، نو بیا خو اډو داسې سوالونه غلط دي. دویمه خبره دا چې د مرکز هم په خپله ډېرې خرچې وي، یعنی مرکز ډېرې منصوبې لري. مثلا په غریبو ملکونو کې چې د افریقې، ایشیا یعنی هندوستان او بنګلادیش وغیره نه علاوه د یورپ هم بعضې داسې ملکونه پکې شامل دي چې د جومات تعداد هلته ډېر کم دی، نو هلته خرچه د مرکز طرف نه کیږي. داسې چې زموږ کوم لایق طالب علمان دي، د هغوی د تعلیم خرچه هم جومات اوچته کړې ده، یعنې هغه طالب علمان چې وس نه لري.
دا ټول اخراجات د هغو پیسو په ذریعه پوره کیږي چې کوم د مختلفو جماعتونو د طرف نه مرکز ته راځي. उनकी तालीम के अखराजात भी دغه رنګ زموږ د لایق طالب علمان چې کوم دي په هغوی هم د مرکز خرچه کیږي. د خرچې دپاره هماغه پیسې استعمالیږي چې کومې د مختلفو مقامي جماعتونو له طرفه مرکز ته راغلي وي. بیا د فاستبقوا الخیرات اصل هم دا دی چې خپل غریبانان ورونه او غریب جماعتونه د ځان سره یو ځای وړاندې بوځي چې د الله په مخ کې سرخویه شي چې موږ په دې هکله هم کوشش کړی دی. دا کم آیت چې تلاوت ما کړی دی په دې کې مخکې دا ویل شوي دي چې اینما تکونو یاتبکم الله جمیعا، یعنی چې چېرته هم تاسو یې الله به مو راغونډ کړي او یو ځای ته به م راولي. هغه وخت چې ټول یو ځای شي او د الله مخې ته حاضر شي نو بیا دوی کې هغه خلک چې نیکیانو کې د مسابقت روح قایم کړی وو هغوی به سرخویه شي او څوک چې سستی وهلي وو د غریبانانو امداد نه به پټېدو او دا قسمه سوالونه به یې کول چې ولې د نورو دپاره خرچ وکړو نو هغوی نه به جواب اخیستلی کېږي. داسې سوالونه کوونکي که یو دوه هم وي خو دوی اصل کې د هغه روح خلاف دي چې د کم تعلیم یو احمدي ته ورکړی شوی دی کوم چې الله موږ نه غواړي. د مرکز د خرچو ذکر ما وکړو. د دې مختصره خاکه به هم زه نن ستاسو په مخ کې پیش کړم چې تاسو ته معلومه شي چې د دنیا هر جومات په خپله ځان نه سنبالي بلکې لویه خرچه دوی له د مرکز د طرف نه د ګرانټ په صورت کې هم ملاویږي او دا ګرانټ هم د هغه پیسو نه ځي چې کوم د مرکزي چندو په صورت کې مرکز ته راغلي وي. مثال په طور افریقا او نور هم داسې ملکونه چې خودکفیله نه دي او د داسې ملکونو تعداد 88 دی. په دوی کې د افریقې 20 ملکونه، د یورپ 13 ملکونه، د ایشیا او د مشرق بعید 15 ملکونه، د سویلي امریکې 6 ملکونه او د قطبي امریکې 2 ملکونه شامل دي. سخت کال ډېره لویه خرچه په دې ځایونو کې د جوماتونو او د مشن هاوسونو په تعمیر شوې ده. دې نه علاوه په کلینیکونو، سکولونو او د ریډیو او د ټي وي پروګرامونو باندې هم خرچه شوې ده چې یوازې دا 30 لکه پاونډ ده. دې نه لا د پاسه هم بعضو ځایونو کې د معمول نه علاوه په لویو منصوبو کار روان دی او چېرته چې بیا زموږ میشنونه دي مثلا په افریقا کې چېرته چې ګرانټ ځي هلته 15 ملکونو کې زموږ 178 مرکزي مبلغین دي او 178 مقامي معلمین. د دوی د خرچ یوه لویه برخه مرکز پوره کوي. دې نه علاوه هم 40 ملکونو ته د مرکز نه ګرانټ ملاویږي او هلته هم زموږ د مبلغینو تعداد 243 دی او د مقامي معلمینو شمیر 928 دی. بیا د جوماتونو تعمیر هم روان دی. په آیرلینډ کې یو جومات جوړیږي لګیا دی. په دې کې د آیرلینډ جومات هم ډېرې پیسې ورکړي دي خو تقریبا نیمې پیسې پکې مرکز طرف نه تللی دي. په سپین کې ولنشیا کې د یو جومات د تعمیر کار روان دی. هلته هم تقریبا 80% خرچه مرکز کوي. دې نه علاوه کمپالا یوګنډا کې د یو جومات توسیع روان دی. په هغې باندې تقریبا ټوله خرچه مرکز کړې ده. او آیوري کوسټ کې هم یو جومات جوړیږي. بیا د افریقې مختلف 19 ملکونه داسې دي چې پکې 99 جوماتونه او 46 مشن هاوسونه جوړ شوي دي. په دې 99 جوماتونو کې 15 داسې دي چې د هغوی د تعمیر ټوله خرچه د مرکز د طرف نه اوچته کړې شوې وه. همداسې د مشن هاوسونو باندې هم مرکز د طرف نه خرچ شوی دی. دې نه علاوه نور ملکونه دي چې پکې 6 جوماتونه او 20 مشن هاوسونه جوړ شوي دي. په دیو کې بنګلادیش کې 2، د هندوستان 40، د فلپاین 1، د نیپال 3 او د ګوټمالا او مارشل آیلینډ وغیره کې هم مرکز خرچې کړي دي. بیا هغه خرچه ده چې په لایق طالب علمانو باندې کیږي. لکونه پاونډونه دي چې جومات په
4.5 طالب علمانو خرج کړي دي. دیو کې بعضو له قرضه حسنه هم ورکړی شوې ده. 4,500 स्टूडेंट्स को دې کې 3,500 طالب علمان داسې دي چې اعلی تعلیم حاصلوي یعنی MSc یا PhD کوي لګیا دي. دې نه علاوه په افریقا کې د اوبو د بجلي او د ریډیو سټیشنونو وغیره منصوبې دي. دا ټول کارونه د مرکز په ګرانټ روان دي. اعلی تعلیم MSc یا PhD وغیرہ کر پس دا کارونه د جماعت د ترقۍ دپاره کیږي. دې دپاره کیږي چې دنیا د اسلام د تعلیم نه واقفه شي. دا کارونه د انسانیت د خدمت دي او په دې کارونو کې چې کم خلک نیغ په نیغه برخه نشي اخیستی هغوی ته د چندو په ذریعه دیو کې د برخه اخیستو موقع ملاویږي او دا په هغه خلکو کې د شاملېدو موقع ده چې د الله د طرف نه د اجر مستحق دي. د افریقې د ملکونو په باره کې دا خیال نه ده پکار چې ټوله خرچه هلته جومات کوي، ځکه چې لکه څنګه ما مخکې هم ویلي وو چې پخپله هم هغوی په ډېرو منصوبو لګیا دي، خرچ کوي لګیا دي. بہرحال یہ جو افریقن ممالک ہیں یہ نہ پخپله هم هغوی په ډېرو منصوبو خرچ کوي. په دې سلسله کې یو څو واقعات به هم زه تاسو ته وړاندې کړم. په غانا کې د بره نور پرېواته علاقه کې فاطمه داود نومي یوې زنانه په خپله ځمکه په بیه واخیسته او په هغې باندې د جومات تعمیر شروع کړو. په دې جومات کې 300 خلک په اسانه لمونځ کولی شي. همدغه رنګ د اکرا ښار لمناره نومي کلي کې چې ډېر زیات بیتونه وشو او د جومات ضرورت هلته راپېښ شو، نو د جومات خلکو هلته په خپله جوماتونه جوړ کړه او دا جومات چې په مختلفو علاقو کې خور دی، نو ځکه د هغوی منصوبه د 6 جوماتونو د جوړولو وه چې 4 پکې جوړ شوي دي او په 2 باندې لا د تعمیر کار روان دی. په دې جوماتونو کې د یو جومات خرچه صادقه نومي یو بلې مېرمنې یوازې کړې وه او په دې جومات کې 1.5 خلک لمونځ کولی شي. دې نه مخکې په اکرا ښار کې هم دوی یو جومات جوړ کړی و. د غانا مبلغ احمد جبرائیل سید صاحب لیکي چې د ملک د منځنۍ سیمې کې هم د یو لوی جومات د تعمیر کار روان دی. د دې کار نیم په نیمه خرچه کاکو جان صاحب نومي زموږ یو ملګری دی چې د های کورټ جج دی، هغوی اوچته کړې ده. جبرائیل سید صاحب هم نن سبا ناروغه دي او ډاکټران لا د هغوی په بیمارۍ پوه شوي نه دي. الله دې هم هغوی له هم کامل صحت عطا کړي. د فرانس امیر صاحب د مراکش په دوره تللی وو. دوی وایي چې هلته نوي احمدیان دوی ته د اخلاص او د قربانۍ د جذبې نه ډک ښکاره شو. خلافت سره مینه هم هغوی بې کچه لرله. هغوی ته چې د مالی قربانۍ په باره کې وویلی شو او د حضرت مسیح موعود علیه السلام اقتباسات چې هغوی ته واورولی شو، نو یو څو ورځو پس هغوی کې یو تن راغو او یو لوی رقم یې امیر صاحب له ورکړو چې د کم وخت نه زه ورته ووایي چې د کم وخت نه زه احمدي شوی یم، نو تر هغه وخت نه تر اوسه پورې چې دا چنده جوړیږي. مخکې ما د چندې په باره کې د مسیح موعود علیه السلام او د خلفا خبرې نه وې اورېدلې، خو اوس چې مې واورېدې نو شاته نشم پاتې کېدی. د نایجر نه اصغر علي بټي صاحب لیکي چې په وروسته کال اکتوبر کې زه د تبلیغ دپاره د براو نومي کلي ته تللی وم. د ماښام لمونځ نه پس ته میل ته تبلیغ شروع کړو او د ماسخوتن لمونځ نه پس ما د خپلې دورې د جلسې د جوماتونو او د تبلیغي کوششونو ویډیو هلته خلکو ته وښیلو چې پکې د امام مهدي د راتګ ذکر هم و او د بیت المال د نظام په باره کې هم هغې کې څه تفصیلات وو. نو چې ویډیو ختم شو نو هلته یو امام صاحب راپاڅېد او خلکو ته په خپله ژبه کې څه وویل او بیا دوی د جومات نه لاړه. دوی وایي چې موږ پریشانه غوندې شو، خو لږ ساعت پس هغوی واپس راغو، راته وویل چې موږ ته اوس پته ولګېده چې امام مهدي راغلی دی او د بیت المال نظام قایم دی. ما دا خلک بهر بوتلي وو چې ورته ووایم چې موږ ته په دې نظام کې شاملېدل پکار دي او پیسې ورکول پکار دي. نو داسې هغوی بیا هملته پیسې راغونډې کړې او زموږ مبلغ لی ورکړې، ورسره یې د بیت فارمونه هم ډک کړه. د یوګنډې امیر صاحب بیانوي چې په وروسته کال
د ستمبر په 18 نیټه د قومي مجلس عاملې او د علاقې د اعلی احبابو یو اجلاس راغوښتل شوی و او د سیتالین د ترقۍ دپاره د 3 کالو یو منصوبه هغوی ته وړاندې کړې شوې وه چې دا ځای دی د یو جلسهګاه په طور تیار کړی شي. دا ځای د کمپالا د قومي مرکز نه د 9 میله په فاصله باندې دی. دلته د جومات 19 ایکړه ځمکه ده. دوی وایي چې په دې اجلاس کې ګڼ شمېر مالدارو خلکو فوراً وعدې وکړي او پیسې ورکول شروع کړي. د دې کرنسي شلنګ ده چې قدر کم دی خو په خپل لحاظ دوی په ډېر کم وخت کې 83 میلیونه شلنګ راجمع کړل چې کومه په اوس دې منصوبه خرج کیږي. پس د مالدارو ملکونو د احمدیانو تداخل نه دی پکار چې لکه د غریبو ملکونو جوماتونه په کلي توګه په هغوی انحصار لري. هغوی د خپل د توفیق مطابق بلکې د هغې نه هم زیات لګیا دي قربانۍ کوي. بهرحال لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې نن د مالي قربانو ذکر زه ځکه کوم چې نن به د تحریک جدید د نوي کال اعلان کیږي او د روایت مطابق د پروسته کال سکایف به هم زه پیش کوم. د یو احمدي د قربانو معیار څه پکار دی دې باره کې د خبرو نه پس به زه اوس دا قواعد بیان کم. د تحریک جدید دا 88 کال و چې سخت کال د اکتوبر په 11 نیټه ختم شو او د 1 نومبر نه 89 کال شروع شوی دی. د دې مطابق چې کوم رپورټونه رارسېدلي دي د تحریک جدید په مالی نظام کې جماعت سخت کال 22,15,000 او 200 پاونډه قرباني ورکړې ده. الحمدلله د پروسه کال مقابله کې دا تقریبا 15,04,000 او 200 پاونډه زیاته ده. په دې کې د پاکستان چې کم پوزیشن وو هغه د حالاتو د غریبۍ نه باوجود هماغه شان قایم دی. هغه نه پس بهرني ملکونو کې وړومبی نمبر د امریکې دی. د هغې نه پس په 2م نمبر جرمني دی. انګلستان په 3م نمبر دی. بیا کاناډا په 4م نمبر. د هندوستان نمبر پکې 5م دی او په 6م نمبر انډونیشیا دی. په 9م نمبر د مشرق وسطا یو ملک دی چې نوم یې زه مصلحتاً نه اخلم. آسټرالیا په 8م نمبر ده. سویټزرلینډ په 9م او بیلجیم په 10م نمبر دی. بیلجیم او غانا د خپلې قربانۍ په لحاظ سویټزرلینډ ته تقریبا جوخت دی. د کرنسۍ په نسبت په وسیلیانو کې د اضافې په لحاظ دا فهرست داسې دی چې ټولو کې مخکې خو هم د مشرق وسطا ملک دی، بیا ورپسې آسټرالیا ده، بیا هندوستان، بیا جرمني او بیا امریکا. د امریکې نه پس بیلجیم، بیا کاناډا، بیا انګلستان او بیا انډونیشیا. او د دې نه پس د یورپ په جماعتونو کې فرانس د ټولو نه مخکې دی. فی کس ادایګۍ کې هم د 100 او تقریبا 50 پاونډو سره د مشرق وسطا هم دا ملک د ټولو نه مخکې دی. بیا امریکا ده چې 113 پاونډه فی کس ادایګي ده. بیا سویټزرلینډ، بیا جاپان، بیا انګلستان، بیا فرانس، بیا کاناډا، بیا ناروې، جرمني او بیا آسټرالیا ده. همدغه رنګ اضافه صرف په پیسو کې نه ده شوې بلکې د الله په فضل په تحریک جدید کې د شاملو مخلصینو تعداد هم زیات شوی دی.
دا اضافه د 1,80,000 کسانو ده स्विट्जरलैंड है او داسې د شاملینو کل تعداد اوس 9,11,000 شو. په وروسته کال دا شمېر 7,00,000 او 11,000 و. د افریقې په جوماتونو کې د مجموعي وسیلې په لحاظ د ګانا جومات د ټولو نه مخکې دی، بیا نایجیریا ده، بیا موریشس، بیا بورکینافاسو، بیا کینیا، بنین، یوګنډا، تنزانیا، ګیمبیا او بیا سیرالیون. अल्लाह ताला के फजल से دا چونکې مقابلتاً غریب ملکونه دي نو ځکه فهرست کې مې دوی د نورو نه بیل کړي وو. जो د قربانۍ لحاظ سره البته دوی ډېر مخکې روان دي. का इजाफा है और इस तरह 9,11,000 शामिल अब हो गए हैं गुज़श्ता د شاملینو په تعداد کې د اضافې په لحاظ نایجیریا نه صرف دا چې په افریقا بلکې په ټوله دنیا کې د ټولو نه مخکې دی. मजमूई वसूली के लिहाज से घाना सबसे आगे سخت کال هغوی د मॉरिशस फिर बुर्किना फासो 4,000 युगांडा तंजानिया गैम्बिया सेरेलियन د هغوی طرف نه د 4,400 او 19 چنده ورکوونکو اضافه شوې ده. कुर्बानी के लिहाज से तो काफी د غیر معمولي اضافې نه پس د نایجیریا نمبر په طریق جدید کې د تعداد په لحاظ پاکستان نه پس دویم دی. अफ्रीका के ममालिक में बल्कि 1,00,000 افراد دلته په تحریک جدید کې اوس شامل دي. उन्होंने 64,419 د تعداد کې د اضافې په لحاظ د افریقې نورو ملکونو کې نایجر، بنین، بورکینافاسو او سیرالیون هم के बाद नाइजीरिया की اهمیت لري. ګانا ته هم پکار دی چې په دې لحاظ نه مخکې تلو کوشش وکړي. 1.5 लाख अफराद د دفتر اول د مجاهدینو کل تعداد 5,928 دی. په دوی کې پوکم 300 د الله په فضل ژوندي دي तादाद में او په خپله چنده ورکوي बेनिन बुर्किना फासो सेरेलियन او د باقي حساب د هغوی ورثه جاري ساتلی دی. दफ्तर अव्वल के د وسیلې په لحاظ د پاکستان لویو جوماتونو کې په وړومبی نمبر لاهور دی، بیا ربوا په دویم نمبر ده او په دریم نمبر कर रहे हैं बाकियों के हिसाबात भी او دریم نمبر د کراچۍ دی. या दूसरों ने जारी किए हैं د دې نه علاوه د قربانۍ په لحاظ 10 لوی ښارونه دا دي: راولپنډۍ، اسلام آباد، سیالکوټ، लाहौर फिर کوئټه، سرګودا، فیصل آباد، میرپور خاص، نوابشاه، پېښور او باولپور. शहरी जमातें तो ज़्यादा कुर्बानी के लिहाज से रावलपिंडी इस्लामाबाद د ضلعې په سطح زیاتې قرباني پیشکونکي ضلعې دا دي: عمرکوټ، شیخوپورا، گجرانوالا، بدین، سانگڑ، ناروال، باولنگر، حیدرآباد، ریمیار خان، میرپور، آزاد کشمیر او خانیوال. सांगड़ नारोवाल भावलनगर د قربانۍ په لحاظ د امریکې وړومبي 15 جوماتونه دا دي: د ټولو نه مخکې لاس انجلس، انلینډ امپایر، کولمبس اوهایو، سیلیکون ویلی، ډیټرایټ او هریسبرګ. بیا د جرمني جوماتونو کې کولون، सिलिकॉन वैली روډرمارک، نویس، کوولنس، فلورنس هاینز، مهدی آباد، درایش، راونهیم ساوث، जर्मनी की فولډا، واین ګارډن او د وسیلې لحاظ سره के लिहाज से 10 امارتونه چې مخکې جوماتونه وو دا دي: هامبرګ، فرانکفرت، ګراسګاو، دارمستډ، द्राइश ایسبادن، وانهایم، دیتسنباخ، اوفنباخ او ریچټډ. और वसूली د مجموعي وسیلې په لحاظ د انګلستان 10 لوی جوماتونه دا دي: مسجد فضل په اول نمبر، بیا نیو مولډن، हैम्बर्ग ویسټ هیل، ووسټرز پارک، بیت الفتوح، मannheim رینز پارک، ماسک ویسټ، ऑफनबाख چیم، مانچسټر ساوث او برمنګم سنټرل. د ریجنز په لحاظ اول نمبر د لندن دی، بیا ورپسې میډلینډ ریجن او دریم نمبر د نارت ایسټ دی. वो मस्जिद फजल नंबर 1 न्यू मॉल्डन वेस्ट हिल په ورکوټي جوماتونو کې یعنې چېرته چې د جومات تعداد لږ دی په هغو کې سکنتھاپ په وړومبی نمبر، براملی اینډ لوشن په دویم، और रीजन्स के برمت، ورمنګټنز پارک او آکسفورډ. तीसरी नॉर्थ ईस्ट छोटी जमातों में या थोड़ी د وسیلې په لحاظ د کینیډا قابل ذکر جوماتونه دا دي: کیلګري، ایډمنټن، پیس ویلیج ایسٹ، سری ایسٹ، پیس ویلیج سینټر، ووډ برج، برامپټن، فلاور ټاون، مسیساګا ویسٹ، وان نارت، पीस विलेज ईस्ट میپل او مونټریال ایسٹ. विलेज सेंटर
ووډبرج، برمپټن، د هندوستان وړومبي لس ریاستونه دا دي: کیرالا، تاملناډو، آندھرا پردیش، جموں کشمیر، بنگال، پہلے 10 صوبہ جات جو ہیں کرناٹک، اڑیسہ، پنجاب، دلی او یو پی. آندھرا پردیش، جموں کشمیر، او د بنگال، قربانۍ په لحاظ اڑیسہ، پنجاب، دہلی، یو پی. وړومبي لس جماعتونه دا دي: اور قربانی وړومبی کویټمبور، تاملناډو، دویم ورپسې کیرالا، بیا هم د کیرالې کالیکټ، بیا آندھرا پردیش پھر کې کیرالا، حیدرآباد، بیا په 5م نمبر قادیان دی، کینانور ټاون کیرالا، کلکتہ، پیگاډی ماتھرټم کیرالا، چنای تاملناډو. کلکتہ، د تحریک جدید په حواله یو څو واقعات بعضو جماعتونو راستولی دي، هغه به هم زه ستاسو مخې ته پیش کړم. که محسن احمد جبرائیل صاحب وایي هغوی ته ما ویلي وو چې ګانا کې کم از کم 1 لک تعداد پکار دی چې وي، نو هغوی دې ځل ښه کوششونه کړي دي، خو چې کم هدف وو هغه تر اوسه لا حاصل شوی نه دی. د ګیمبیا امیر صاحب لیکي چې د فرافیني علاقې مشنري بیانوي چې یوه ورځ یوه بوډۍ ښځه میشن هاوس ته راغله او د مبلغ نه یې تپوس وکړو چې فرافیني علاقه کې د تحریک جدید د ټولو نه زیاته چنده څوک ورکوي. هغې ته وویلی شو چې په دې علاقه کې سمبو جانګ نومې یو ملګری مو دی چې هغه د ټولو نه زیاته چنده ورکوي. هغې تپوس وکړو چې هغه څومره چنده ورکوي، نو ورته وویلی شو چې 50,000 ډالاسي. دې ښځې به مخکې 1500 ډالاسي چنده ورکوله، خو هغې وویل چې ما سره دومره وسیله خو نشته، خو زه به بیا هم د دې سړي مقابله کوم او انشاءالله به د ده نه زیاته به چنده ورکوم. د سپین امیر صاحب لیکي چې وفا الرحمن صاحب یوه نوې احمدي زنانه وه، هغوی په وروسته کال د تحریک جدید باره کې زما خطبه واورېده، نو د 1500 یورو وعده یې ولیکله او ادایګي هم بیا فوراً وکړه. دوی چې د تحریک جدید چنده ورکړه، نو دوی ته بیا د نورو چندو تفصیل هم وښیلی شو. ورته وویلی شو چې تاسو چونکې نوی بیعت کړی دی، نو په تاسو باندې پابندي نشته چې څومره ورکول غواړئ ورکولی شئ. خو بیا هم هغوی هم په هغه ورځ خپلې نورې چندې هم د شرع مطابق ادا کړي، یعنې چندیان و جلسه سالانه وغیره. د سویټزرلینډ مشنري انچارج لیکي چې زموږ یو ملګری دی چې د نیوشټل جومات صدر دی او د قومي سطح باندې د تحریک جدید سیکرټري هم دی. هغوی وایي چې کله هغوی سویټزرلینډ ته راغلي وو د سیاسي پناه درخواست کړی وو، نو متعلقه محکمې د هغوی دا درخواست ډېر زر رد کو. په دې دوران کې د تحریک جدید د نوي کال اعلان وشو. دوی سره په اکاونټ کې صرف 1000 فرانک پراته وو چې کم دوی د وکیل وغیره خرچې دپاره دا پیسې دوی د وکیل خرچې دپاره ایښې وې. خو چې د تحریک جدید د نوي کال اعلان وشو، نو هغوی ټولې پیسې د الله په توکل په چندې کې ورکړې او الله ته یې دعا وکړه چې اصل نعم الوکیل خو امتې او امته به زمونږ وران کارونه راسم کړي. د چندې په برکت الله په دوی فضل وکړو او صرف دا نه چې په غیبي طور د دوی مدد وشو، بلکې د سیاسي پناه کم درخواست چې دوی ورکړی و هغه هم منظوره شو او شهریت هم ورته بیا میلاو شو او د وکیل د خدماتو حاصلولو ضرورت دوی ته هم اډو پاتې نه شو. د کرغزستان نه زموږ مبلغ لیکي چې یو کرغز ملګری چې ډېر نیک فطرته ځوان دی او په کال 2006 کې بیعت کړی دی، بیعت نه پس ورته مبلغ صاحب د چندو باره کې وویل، په ټوکه کې ورته دا خبر وکړه چې نور خلک خو پیسې ورکوي او خلک د ځان سره شاملوي، خو زموږ جومات کې چې څوک راشي نو بیا هغه پیسې ورکوي. نو هغه ورته وویل چې هره میاشت به 300 کرغز سوم به په د چندیان په توره ادا کوم. لږه موده پس هغوی دا پیسې 400 سوم کې او بیا 800 او بیا 1000 سوم. د تحریک جدید وعده چې لیکله نو په بیعت صرف 100 ورځې اورېدلې وې، خو بیا هم دوی د 1000 سوم وعده لیکلې وه. دا وعده د هغوی د مالي حالت په لحاظ ډېره زیاته وه او هغوی ته وویلی شو چې مخکې لږه ولیکو بیا پکې ورو زیاته وه، نو ډېر باس نه پس هغوی کمۍ دپاره راضي شوي وو. د آیرلینډ امیر صاحب لیکي چې یو زلمي او د هغه ناوې دا فیصله وکړه چې د هغوی اولاد به وقف وي، خو د اولاد څه امید نه و. بیا هم دوی د اولاد څه امید نه و، خو بیا هم دوی نومونه سوچ وکړو. د 100 ورځو پس د 2 ماشومانو په نامه د تحریک جدید رسیدونه کټ کړ.
یو پکې هلک او بله پکې جنۍ. خدای پاک ورته د دې قربانۍ صله داسې ورکړه چې یو څو هفتو پس دوی ته معلومه شوه چې د ناوې په ماشوم بیماره ده او د بروغ ماشوم او امید د بروغو ماشومانو دی. نو الله پاک بیا دوی له ښه صحتمند د برغ ماشومان ورکړه او دوی دواړه دا یقین لري چې دا فضل الله په دوی ځکه کړی دی چې دوی د ماشومانو په نامه د تحریک جدید چنده ورکړې وه. د هندوستان نه دا رپورټ دی. هلته نه د یو جومات صدر صاحب لیکي چې د تحریک جدید په چندې کې د خپل د استطاعت نه زیاتې اضافې په وجه الله ماته د خپل د معجزانه قدرت 2 ایمان افروزه نظارې خیلی دي. هغوی وایي چې زه یو ورځ ناست وم او دعا مې کوله چې د واده چې مې کومه کړې ده د دې په وخت باندې د پوره کولو توفیق راته میلاو شي چې دې کې اوس ډېر راغو زما د دوکان نه سامان د اصل نه هم په زیات قیمت واخیستو. نو نتیجه دا شوه چې هماغه وخت ماته د خپل د وعدې مطابق د ادایګۍ توفیق حاصل شو. بیا وایي چې زموږ د علاقې د ګودامو چې پکې ناڅاپه اور ولګېدو په هغه ګودام کې زما هم ډېر مال پروت و. زه په دعاګانو هلته روان شوم او چې ورسېدم نو حیران پاتې شوم چې د نورو سامان خو سکاره شوی و خو زما سامان بالکل محفوظ پروت و. حالانکې اور دومره سخت و چې د ګودام چت چې د اوسپنې و هغه هم ویلې شوی و. دا علاقه چې چېرته زه اوس هم د متعصبو مسلمانانو مرکز دی هغوی هر وخت یې زموږ مخالفت ته ملا تړلې وي خو د دې واقع نه پس هغوی زما ډېر عزت کوي. دا ټول صرف د چندې د ورکولو فضلونه دي او دا واقع چې کله هم را په یاد شي نو زما زړه د الله د شکر نه ډک شي. بیا د تحریک جدید انسپکټر صاحب اسم بشیر الدین صاحب لیکي چې د کاورتي جومات په دوره تللی وم. هلته د امیر صاحب د صدارت لاندې یو اجلاس کې مې د تحریک جدید د اهمیت د دې فضیلت او د برکت په موضوع مې یو تقریر وکړو. د جلسې نه پس ټولو احبابو خپلې وعدې د ښې اضافې سره ولیکلې. په دې اجلاس کې د پردې شاته زنانه هم موجودې وې. وایي چې په بله ورځ هلته نه بل ښار ته لاړم خو د کاورتي امیر صاحب راته په ټلیفون وکړو راته یې ویلې چې دلته بیبي نومې یوه احمدي زنانه دا شکایت کړی دی چې د سړو نه خو یې د تحریک جدید وعدې واخیستی خو مونږ محرومه پاتې شو. ما ته نن د تحریک جدید د اهمیت احساس شوی دی او زما زړه وایي چې کومه وعده ما مخکې لیکلی وه هغه کمه ده نو هغه اوس یو په دوه کوي. دا یو ډېره مخلص او نیک احمدي ښځه ده. دوی 6 کاله مخکې احمدیت قبول کړی و. د آندھرا پردیش کې د تحریک جدید انسپکټر محمد شهاب صاحب لیکي چې د سکندر آباد یوې زنانه د تحریک جدید په باب کې د مالی قرباني او نیک مثال قائم کړی دی. د دوی خاوند په وروسته کال د زړه مرض نه په هسپتال کې پروت و. ډېر زیات بوج په دوی راغلی و نو چنده هم ورنه کړی شوه. د دوی د لور واده هم جوخت و. سیکرټري تحریک جدید چې د دوی پام د چندې طرف ته وګرځولو نو دوی ادایګي فوراً وکړه او ورته ویلې چې د دې ذکر د هغوی خاوند سره ونه کړی شي ځکه چې دا پیسې هغوی د خپلې د لور د واده د تحفو نه د هغې په رضامندۍ اخیستی دي. چې داسې قربانۍ کوونکي وي نو فوري طور باندې د هغو ځایونو جوماتونو ته هم بیا د هغوی مدد دپاره مخکې کېدل پکار دی. د جماعت احمدیه کمپیوټر د مخلص احمدي ځوانان یو ځای کاروبار کوي. دوی لیکي چې په وروسته کال زموږ د دواړو وعدې 10,000 روپۍ وې خو سخت کال موږ دواړو د خپلې وعدې د 1 لک روپۍ اضافې سره ولیکلې او د ادایګۍ توفیق دپاره بیا ما ته هم لیکلي وو. وایي چې کاروبار مو ډېر کمزور روان و نو موږ ته په دې هکله ډېر فکر پیدا شوی و خو بیا الله فضل وکړو او داسې سودا وشوه چې پکې پوره 2,20,000 منافع موږ ته په لاس راغله نو بیا دوی دواړو خپلې چندې ادا کړې. د راجستان د سماړه سرکل یو احمدي ښځه ده چې د کلیوالو ګډې سره او په دې ګزاره روانه ده چې دوی ته د تحریک جدید دپاره وینا وشوه نو هماغه وخت چې د دوی په ګوتۍ کې څومره پیسې وې هغه ټولې په چنده کې ورکړې. نو لکه څنګه چې ما ویلي وو چې د دوی غریبانانو د قربانو معیار د مالداره خلکو په مقابله کې ډېر اوچت وي. همداسې د سمانه سرکل یوې زنانه ته چې د تحریک جدید وینا وشوه نو هغې خپلې لور ته وویلې چې 50 روپۍ ورکړه. نو لور ورته وویل چې ما سره 100 روپۍ دي او زه به هم 100 روپۍ چندې کې ورکوم. نو د مور منې کولو نه باوجود هم هغې ماشومې 100 روپۍ چنده ورکړه.
د الله په فضل هندوستان کې هم د قربانۍ معیار مخ په وړاندې روان دی. مرکز هم هلته ډېره خرچه کوي، خو هغوی هم کوشش کوي چې په خپلو خپو ودرېږي. الله دې د ټولو قربانۍ کوونکو په اموالو په نفسو کې بې انتها برکت واچي. الله دې وکړي چې زموږ مالداره خلک او مالداره جوماتونه کمزوري رونه او د کمزوري جوماتونو ځان سره مخکې راوستو د جومات د ترقۍ په رو باندې همیشه دې پوه وي چې د اسلام حقیقي تعلیم په دنیا کې جاری شي. ځکه چې که موږ یو ځای قدم مخکې وړو نو ماله به د اسلام حقیقي پیغام دنیا ته رسي. الله دې وکړي چې مسلمان امت دی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رښتوني عاشق باندې ایمان وروړي، د هغه منونکي دې شي چې په دنیا کې بیا حقیقي ورورولي او د مینې فضا قایم شي او د رسول الله جنډه دې په ټوله دنیا خوره شي. الله دې وکړي چې همداسې دې وشي. آمین. أشهد أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.